زموږ د مرګ دپاره او د اتو سوالونو دپاره ځان تیار ساتل پکار دي. درې چې څنګه انسان وفات شي نو د درې سوالونه بردنه کېږي په قبر کې. لکه حدیث کې راځي جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو تپوس بردنه دا کېږي من ربک، رب دې څوک دی؟ وما دینک، دین دې څه دی؟ او دریم تپوس به دې الله کوي ما تقول فی حق هذا الرجل، نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم باره کې څه دی؟ نو دا جوابونه به هغه انسان ورکولی شي چې کوم انسان د رب د چاحت مطابق ژوند تېر کړی، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق ژوند تېر کړی. او 15 سوالونه به دا به د حشر په میدان کې کېږي. یو حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان به د قیامت پر ورځ د خپل ځای نه قدم اوچت نه کړي تر څو پورې چې د الله جل جلاله له 15 خبرو جواب نه وي ورکړی. نبی علیہ السلام فرمایي د عمر تپوس به الله کوي عن عمره فيما افناه، عمر دې په څه کې پناه کړی دی، په څه کې دې تېر کړی دی؟ ته الله 15 کاله ژوند در کړی و، ته الله 30 کاله عمر در کړی و، ته دا عمر څنګه تېر کړی دی؟ او دویم به رب تپوس کوي عن شبابه فيما ابلاه، ځواني دې څنګه زړه کړله؟ ځواني وه د مستۍ ټیم و، داسې طاقت و چې که تا پکې رب راضي کولی نو ډېر په اسانۍ دې راضي کولی شو. وعن ماله، د مال په باره کې به الله تپوس کوي مال دې ګټلی څنګه دی، مال دې خرڅ کړی څنګه دی. 2 تپوس به الله د مال په باره کې کوي، د ګټلو تپوس به هم الله کوي او د خرڅ کولو تپوس به هم رب کوي. او څلورم به الله رب العالمین د انسان نه چې دی نو د عمل په باره کې تپوس کوي. وایه که نه دا په خپل علم کې څومره عمل کړی دی، ته له دومره پویه میلاو وه، ته دا پویه میلاو وه، هغه پویه میلاو وه، ته په دې باندې څومره عمل کړی دی. د دې د وجې نه زما عزتمندو علامه سیوطي رحمه الله فرمایي مرګ ډېر زیات یادول پکار دی. کوم انسان چې مرګ یادوي د دې 3 فایدې دي. علامه سیوطي رحمه الله فرمایي یو چې دی نو تعجیل التوبه، د انسان دا په توبه باندې انتهایي جلدي کوي، ځکه چې د ده نه ګناه وشي ده دا سوچ ور په غاړه چې یاره ما ته مرګ چېرته را نه شي، داسې نه چې زه بغیر د توبې نه لاړ شم. د دې توبه ډېر زر وباسي چې کوم انسان مرګ یادوي. او دویم هغه علامه سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې قناعت القلب، د زړه صابره دې چې مرګ یادوي نو دی په ډېر معمولي څیز باندې صبر کوي، ځکه ته ته پته را چې مړ دا هر څه پاتې دي زمانه، دا کور زمانه پاتې دی، دا بنګله زمانه پاتې را، دا جایداد زمانه پاتې دی، دا ګاډي موټرې زمانه پاتې دي. او دریم هغه فرمایي چې دا انسان چې دی نو عبادت نشاط العباده، عبادت ډېر په توجه سره کوي. دی دا سوچ کوي کېدای شي دا زما د ژوند آخري عبادت وي، کېدای شي دا زما